بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو زموږ استادو د معاشري علمیه دا ده چې د دین اسلام چې کوم اهم او بنیادی احکامات دي پاغي کې ډیر زیات غفلت مونږ او تاسو نه کیږي. داغه غفلتونه یو دا چې د ګاونډي حقوق چې کوم دین اسلام مونږ ته خودلې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په صحابه کرامو په مجمع کې درې کرته دا فرمایل والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن. زما د په الله ذات باندې قسم وی دا سړی مؤمن نه دی، دا سړی مؤمن نه دی، دا سړی مؤمن نه دی. صحابه کرامو ډیر تعجب سره تاسو کو چې من یا رسول الله دا څوک چې د چا په باره کې د الله محبوب پیغمبر قسم خورج دا مؤمن نه دی. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې من لا یأمن جاره بوائقه، هغه سړی هرگز مؤمن نه دی چې داغه د شر نه دغه ګاونډي محفوظ نه. نن مونږ تاسو ګورو چې په مختلفو طور طریقو سره مختلفو اعمالو سره مونږ خپل ګاونډیانو ته ایذا او تکلیف ورکو. لہذا بحثیت یو مسلمان د دې خبره لحاظ ساتل چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمان مطابق چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي جبرئیل امین علیہ السلام ماته د ګاونډیانو دومره حقوق بیان کو، ماته شک پیدا شو کې دي شي دا ګاونډي په میراث کې هم چرته شریک شي. دومره حد پورې حقوق بیان کو. نن زمونږ استادو شور شرابي د وجنه، زمونږ استادو د اوبو ډیر استعمال د وجنه دا چې دین او ګاونډیان ته ایذا او تکلیف رسی. نو لہذا بحثیت یو مسلمان کچره مونږ تاسو خپل ځان ته کامل ایمان ولا وي او خپل ځان نه کامل ایمان ولا جوړول غواړو. داغه د پاره چې د صرف عبادت هدا پورې محدود نه اوسېګو، عبادت سره سره معاملات، اخلاقیات، معاشرت او دغه سی خپل چم غوند کې خپل متعلقین سره خپل غوندیانو سره حسن سلوک، هغه سره ښه سلوک، هغه سره ښه معاملات کول، د هغه د حقوقو خیال ساتل او د خپل د جبی او د لاس د شر نه هغه محفوظ ساتل، هغه سره داسې حسن معامله کول چې هغه زموږ استادو په باره کې د کامل ایمان شهادت ورکي، زموږ د نیکی گواهی ورکي او زموږ د خو اخلاقو گواهی ورکي. دا موږ تاسو ته پاره په دنیا کې هم د عزت او د رفعت او د کامیابی ذریعہ وي، په ورځ د قیامت هم موږ تاسو د پاره باید ان شاء الله العزیز دا حسن اخلاق دا به د نجات ذریعہ وي. د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې په ورځ د محشر د میزان په تله کې ټول نه درون او وزنی چې د هغه د مؤمن اخلاق وي، ښه اخلاق وي. نو لہذا موږ تاسو ښه اخلاق چې خپل کور والو سره خوي، خپل ګاونډیانو سره خوي، خپل محلدارو سره خوي. الله جل شانه د موږ عمل توفیق را نصیب کړي. وما علينا الا البلاغ.